کړه او من اهل الكتاب کې دا من تبعیزیه ده متعلق ده په محذوب پورې کائنین من اهل الكتاب ټول اهل کتاب نه دي سکسان دي د اهل کتابونه غزدیان او عنادیان اخ خلق لك عبد الله ابن سلام او داغه مرګرو چې ایمان راوړی او خدا نه دي کنه هغه تاسو له خیر غواړي دا من تبعیزیه ذکر راوړو من اهل الكتاب من کائنین من اهل الكتاب دا اهل کتاب ندي اول المشرکین او نه مشرکان دیم نه غواړي ايو نزل عليكم هم التعبير اكرلو كتاب سرا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب بدي كتنبيه ده چې ګوره دیو په دې بغض او په عناد په وجه په خپل کتاب باندې کو پر کون کې شو ځکه که چرته په کتاب باندې دی ایمان وې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق به کړی وې حسد او کینه به اوس په زړه کې نه ساتل او چون کې په خپل کتاب هم کافر شوی دي نو ځکه دا کار کوي هغه مشرکین په عتب کو ځکه کافران دو قسم دي یو کتابی کافر دی بل غیر کتابی کافر دی نو من اهل الكتاب کې بیان کو کنه چې دا کم کې کافر دی کتابی اول المشرکین پاغي باندې عتب کو په دې عتب کې اشاره وکړه دیتا چې دا کتابی کافر په دې حسد او په کینه کې د مؤمن سره مشابه ده د هغه کافر څخه چې غیر کتابی ده مشرک چوته وي ولی اغي سم حسد او د دې سره حسد هم يهوديان ولي نفرت کو ما يود خولینو ينزل عليكم من خير من ربكم چې نازل کړي شي په تاسو باندې خیر د طرف په طرف تاسو نه نو يهوديان خو ځکه حسد او کینه کوله چې دا نبوت په اسحاق په اولاد کې روانو است منتقل شو بنو اسماعیل ته نو دی ویری ده چې دا ریاستونه او مشرین موږ نه منتقل نشي او نسواراو زکه خلاف او نفرت کو چې هغه عیسی علی السلام ته ابن الله ویلو او قران په هغه باندې رد کړی دی مشرکانو دې د وجنه چې په دې قران کې د هغه د الہ او د معبودانو عجز بیان شوی چې دا محتاج بندگان دي کمزوري خلق او بل ده چې څنګه په من کې یو سړی دی الله تعالی د رسالت لپاره منتخب کو په دی وجه دی حسد کو ان ينزل ویلو انزال اونویلو ولی قرآن په یو ځل نه نازل شوی لګ لګ نازل شوی د دې لپاره چې زده کولم آسانی تبلیغیم آسانی او په دې کې چې کوم احکامي نو سامعين او مکلفین ته په عمل کول آسانی دمه په کوي نو ځکه ان ينزل ویلو ولې دا قرآن په لګ لګ احکام په لګ لګ ولې راځي من خیر نعمت توي فضیلت توي دلته د خیر نه مراد نبوت ته قران دی چې مشتمل له ډېرو فواید باندې من خیر من ربکم څه خیر تاسو د رب طرف نه چې قران دی نبوت ته ولی الله
دا نبوت محمد رسول الله ته ورکو. اولی دا کمزوري صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ولې وکړه؟ د دې د وجه نه دیو دا خوښینه والله یختص برحمته من یشاء. په دې جمله کې رد دی د الله تعالی د طرف نه په دې یهودو په مشرکانو. ګوره حاسده ته بېوقوفې الله په تقدیر باندې ته خپې او په الله باندې ته اعتراض کوې چې یا الله دلی دا نعمت ولې ورکو؟ والله یختص الله خاص کوي برحمته په خپل رحمت من یشاء چاله چې غواړي. دیو له توفیق دی ایمان ورکو تاسو له در نکو. ته اوس په ځړه کې حسد لري نو ته خو په الله اعتراض کوې کنه چې ولې دی له ورکو. هي يختص برحمته الله تعالی خاص کو خپل رحمت بمن یشاء یختص برحمته من یشاء. په دې کې ټول خلق ته تعلیم غرض ده چې د بعضی بندگانو خاص کول په خپل رحمت دام د الله په مشیت باندې دی. د اچا اثر په دې کې نشته. د الله مرضی ده بچاله ور کوي چاله نه ور کوي په دې کې د چا دخل نه. هذا يشاء مفعول حذف ده. يختص برحمته من يشاء اختصاصه بها. چاله وګړي داغي خاص کول هغه پوری خاص کوي. هغه دا لفظ د رحمت نبوت تم شامل ده. الله محمد رسول الله نبی کو دا داغه مرضی ده. قرآن علم چاله ورکی فهم ولورکی هغه شامل ده. مدد او نصرت سره کوي یا نور قسم فضائل او کمالات دي انسان له ورکی دا خدای الله مرضی ده. يختص برحمته من يشاء. په الله باندې اعتراض خو نه کیږي دا هغه واقدار دی متصرف ته چې څه کوي هغه به کوي. ها دا کې بس کمالات یې ځکه ولا ورکړو. او والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی. دي کې د مخکې د پاره سبب او علت او دلیل اخذو. ګوره الله د لوی فضل والا خاوند دی. چاته چې رسیږي د دین دنیا متعلق د دین متعلق کم کمالات ته ملاويږي دا د الله فضل دی. په دې تفضل یې کړی په دې کې د هغې دخل خو نشته. الله ورکړه ده. په دې جمله کې حاسد ته وایي حسد مه کوه دا الله ورکړه ده. دغه مشرکانو یهودیانو ته وایي چې ګوره الله کدی نبی ته نبوت ورکړه دا د الله مشیت ته دا په امانی او په تمنی او په کوششونو نه حاصلېږي. بس په دې کې استعداد او کمالات الله ول ورکړه. حسد او کینه دا غسر مکوا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. اوس دلته جواب کې دی یو بل شوبه او يهوديانو اصل کې داغې نه انکار کوو ځکه باس ټول د يهوديانو سره روان دي. يهوديانو نسخه نه منله چې دا نشي کېدای چې الله دی یو حکم په بل حکم بدل کی یو آیات دی په بل آیات بدل کی یو شریعت دی په بل شریعت بدل کی. نو الله تعالی دلته وایي چې نه دا د الله مرضی ده. کله یو حکم راولي کله بل حکم راولي. تر دغه وخت پورې شریعت د موسی چلیدو او د عیسی چلیدو اوس دوانه ختم کړه نوې شریعت ته راوړو. الله واقدار او متصرف دی او نسخه کې څه نقصان نشته.
هم مناسبت د آیات د مخکې سره هغه دا ده چې مخکې یهودیانو عذر پیش کو چې موږ پر رسول الله ایمان نه راوړو نؤمن بما انزل علينا او پاغي کې غرض دا او چې رسول الله خو موږ نه منو او دلیل دا پیش کو چې ځکه زموږ شریعت مخکې ده او دا به تر قیامت پورې جاری دا منسوخیږي نه بل ګوره پیغمبر په خپل وای چې تورات حق ده او زما دا کتاب او یا زه مصدق د تورات نشي کله وای حق ده مصدق د تورات ته نو بیا څرنګه د تورات شرعه باطلی او من ته وای چې زما د شریعت تابعداري وکړي دی یهودیانو په دې ذریعہ باندې دجل کو په خلکو تلبیسی غرض او دجل لا واستری په خلکو ها خلکو ته به ویلو کمنګ نسخه اومنو نو دې کې به بیا مستلزم شي بدا لرا بدا معنا د یو شی چې الله ته مخکې پته نو ورستو ته پته ولګېدل ته بداوي او دا خو کې دې نشي چې یو شی د الله نه پټي رستو یو ته پته ولګي ولې دې خو مطلب دا دی چې الله ته مخکې پته نه و چې دا شریعت درست زمانه سره لګي رستو ته پته ولګېدل چې یاره اوس دا شریعت دا غي سره لګي بل الله والا نو دا دجل به کو په خلکو نو وس دلته الله پاغي باندې رد کوي مکه خو په رد کو چې دوی من خپل کتاب منو بل شرع نه منو الته په تفصیل رد کو ته خپل کتاب هم نه منې دلته وس جواب کوي په دې منځ کې به ویل دیو دا قول اصل کې په حسد باندې کوي چې ولدا نبی الله په عربو کې راولېګلو مخکې ذکر کوما يود الذين كفروا نو وزدلته وی جواب کوي دغه شبهه یګورا دا نسخه د الله د شان سره منافی نه ده یعنی یو حکم یو ځل الله واستو او بیا حکم منسوخ کی داغه په ځای باندې بل حکم راولي دا منافی نه ده الله د شان سره الله کوي او مؤمنانو ته دلته یو قاعده خي چې کله الله یو شریعت په بل شریعت بدلي کله یو احکام نازل کی به بل حکم داغه په خلاف راولي هغه په منسوخ کی نو دې کې هغه وجه دی چې هغه حکم د وخت سره مناسبي ځکه خلکو ته الله غ کړي ورستنو خلکو صدا حکم مناسب نه ده هغه حکم ځکه منسوخ کی هغه په ځای بل حکم راولي د دې مثال د څه ده لکه ګوره ورکوټي والی کی انسان ته یو قسم علاج ورکیږي ځوانه کې بل قسم دوا نه ورکي بیا په بوډاتوب کې بل قسم دوا نه ورکي یا کله ډاکټر بیمار ته یو دوايي ولېږي بیا وروسته پیغه بند کی دامه استعمال بیا بل دوی ولور کی جو ساغه دوی باندې استعمال ځکه هغه سستا قوت لک پیدا شو اور زیاته دکړه خرابې دي بیا اصل علاج دوی ولور کی نو دیو جنا د آیات راوړو هبه ما ننسخ من آیت لفظی ویلو او ناتی بخیر من او مثلا چې دې کې ګوره الله آیات منسوخین او دغه شریعت منسوخین په دې زمن کې موږ ته قاعده کوي کنه
او دې قاعده کې په يهوديانو رد دی چې ستاسو شریعت الله بدل کو هغه په ځای بل شریعت راوستو دغه څه کله الله یو حکم بدلی آیاتم بدلی ادوانه کارونه کې د فائدې د پاره ما ننسخ من آیت هبه ګورلته خطاب کو چاته جواب اصل کې د يهوديانو د اعتراض دی کنه او خطاب چاته کوي مؤمنانو تنأتي بخير منها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات أم تريدون أن تسألوا رسولكم خطاب مؤمنانو توکو په دې خطاب کې اشاره ده دیتا چې ګوره دې چې تعلیم غرض دی د مؤمنانو او يهوديانو نه مخ اړول پکار دي هغه اهل نه دي دې خطاب همې سبب د نزول آیاتونو دا خو ربط شو د مخکې سره سبب د نزول د آیاتونو مفسرین ذکر کړه چې ګوره يهوديان ویل الا ترون الى محمد يأمر اصحابه بامر یوزل ته حکم کوي په یو امر بیت منع کوي هنځ دې سي رب دا واخلا چې ګوره وسه پوری صحابه لپس ذراعنا ویلو وسه ته حکم وکړلو چې راعنا بنه وی نو يهوديانو د اعتراض کو دا څنګه خبره ده نو جواب الله دل تقیما نسخ من آیت الله بس دقه څه کوي دی اعتراض کوي چې دا اولی وشو نو جواب وشو چې دې کې فائدې دي ما ننسخ من آیت او ننسي نأتي بخير منها دا غربت شو تشریح آیات ان شاء الله سبب وایکم نو جون دیو